علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما نوم محمد افضل ده، د بغوانانو اوسیدونکی ما او زه ایران ته تللی وم. ایران کې ډېره سختي وله. موږ چې کله ایران ته لاړو راته ویل وایي راځئ کوټې پورې د موږ خرچه در سره کوو. بس چې کوټې ته ورسېدو هلته خو لاړو یو شپه غرمه چې ورسېدې چې نه سپاره شو 12 بجې سهار وختي هلته چې لمونځ قضا کېده کوزې وکړو. بس هلته ناست اوس به قاچاقبر راځي اوس به قاچاقبر راځي. زیاتې بوتلو سوزکۍ کې وخېدلو هوټل ته یې ویوړو او بس هلته بیا ناست دې ټیم کې قاچاقبر راورسېده. 2.5 زره روپۍ موږ نه واخېستې 8 کسانو. زیاتي قاچاقبر ورک شو. چې ورک شو بس روانو خو به وختو ګاډي کې بس روانو چې کله هلته ورسېدو ډېره سخته ویله مو پکې او شپږو کسان بیا مخکې سیټ کې واچول دی رستني کې بس یو تر بله په څېره بیا کېنول او 3-4 بیا ډیګۍ کې واچول چې څوک به نه ختل هغوی ته به ډېر سخت ویلم ورکول خو په لغتو به یې ورننه کړه بس ډیګۍ بیا پسې رابنده کړه او چې چا به پیسې ورکولې بس مخکې سیټ کې به یې کېنول ځان ته او بس روان بو. خو دا مې درته درخواست ده چې غیر قانوني مه ځئ او که ځئ هم هوایي ځئ ورونو. والسلام.